او په دې جرګه کې داسې ده چې مونږ هغه ارمانونه هغه ستونزې امید دی چې انشاءالله دې نه بعد په دې وطن باندې په دې خاوره باندې خدای به د زړې او د خوشحالي زړه راوړي انشاءالله چې مونږ ستاسو داسې اتفاق او داسې اتحاد لرو. سټیټ سیکرټري صاحب دلته یو خبره وکړه چې دا اته کاله ماشومه ده ورکه شوې ده. سیکرټري صاحب زه دا خبره درته کوم چې دا د پښتنو جرګه ده، په دې کې څوک نه ورکېږي. هغه خلک مونږ ریاست ورک کړی یو، مونږ چېرته هم پښتانه په خپلو کې نه سره ورکېږو. دا خلک نه ورکوي، ورک کړی یې یو، بېدره کړی یې یو، بېکوره کړی یې یو. دا پښتانه چې ژوندي وي انشاءالله موږ څوک هم نشي ورکوی. پښتون 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 پښتون. ملګرو ټولو ته خواست کوو چې منظور دپاره به دعا کوو چې د مونږ عمرونه هم د مشر منظور پښتون شي. که خدای په دې وطن باندې امن راوسته د مونږ جان و مال د مونږ کورونه هر څه په ده قربان دي. خدای دې دومره زندګي ورکړي چې د لر او بر پښتانه یو کړي دي او په دې پنډال باندې یې راغونډ کړي دي انشاءالله چې دا پښتانه او دغه ملګري دا مشران په یو ځای باندې مونږ ته هېڅ قسم خطره نشته، په دې جرګه کې هېڅ قسم خطره نشته. مونږ ته ورک کړي ریاست ورک کړي یو. ملګرو امن ډېر ضروري دی چې مونږ خپلې بچیانو ته خپل ولس ته خپلې مشرانو ته امن وغواړو او دا پرېکړه وکړو نن نه پس دا لوز وکړو د دې جرګې سره چې مونږ په دې کام مونږ د پښتونولي په سر باندې به چېرته غداري نه کوو. مونږ به کلک ولاړو. مونږ به انشاءالله د پښتنو دپاره د کام دپاره د ولس دپاره د منظور بیان جوړېږو. د منظور سره به په څنګ ولاړو. دا د ټولو ملګرو نه دا د ټولو مشرانو نه دا د ټولو کشرانو نه دا خواست کوو چې مونږ به انشاءالله چې منظور سره په څنګ ولاړو. امن وسایل او ژوند دا زه درکوو مبارکباد درکوو چې په دې خاوره باندې چې مونږ دا درې څیزونه قایم کړو او د مشر منظور پښتین لا مضبوطه کړو نو انشاءالله دا سهار دا زړه او دا سبا به راځي. په اخر کې ډېرې خبرې نه کوو انشاءالله چې مونږ به هغه هره کلکه میرچه هغه هره سخته چې کومه هم راځي په دې پښتنو باندې د مونږ سینې د مونږ وجود زمونږ هر څه به انشاءالله په فرنټ لاین باندې زه په داخلي شعر باندې اجازه نه غواړم. ورک دې شم په دار دې شم غدار دې شم، ورک دې شم په دار دې شم غدار دې شم، اوس مې د ژوند فیصله کړې ده. ډېره مننه، والسلام.